Assalamualaikum viewers, welcome to Khanzadi Academy. Dear viewers, یو ځل بیا تاسو ته په یو نوي لیکچر کې په یو نوي ټاپک سره حاضر یم. زموږ د نننی لیکچر ټاپک دی پارټس آف باډي، یعنی د انساني اندامونو نومونه. ګرانو کتونکو، کچر تاسو په اسانه پښتو ژبه کې انګلیش د کول غواړئ نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ. ویورز، موږ سره اولنی لفظ دی هیډ، سر. ویورز، سر ته په انګلیش کې هیډ ویل کیږي. هیډ یعنی سر. نیکسٹ موږ سره سکل، کوپړی. کوپړی ته په انګلیش کې سکل ویل کیږي. سکل یعنی کوپړی. بل دی موږ سره برین، دماغ یا مغز. مغزو ته په انګلیش کې برین ویل کیږي. برین یعنی دماغ. نیکسٹ دی موږ سره هیر، ویښته. ګرانو کتونکو، ویښتو ته په انګلیش کې هیر ویل کیږي. هیر یعنی ویښته. د شان بل دی موږ سره فورهیډ، تندی. تندي ته په انګلیش کې فورهیډ ویل کیږي. فورهیډ یعنی تندی. نیکسٹ دی موږ سره فیس، مخ. فیس په انګلیش کې مخ ته ویل کیږي. فیس یعنی مخ. چیک، اننګي. ویورز، اننګي ته په انګلیش کې چیک ویل کیږي. چیک یعنی اننګي. بل دی موږ سره آی، سترګه. سترګې ته په انګلیش کې آی ویل کیږي. آی یعنی سترګه. نیکسٹ دی موږ سره آی برو، ریزی. آی برو انګلیش کې ریزی ته ویل کیږي. آی برو یعنی ریزی. آی لیشز، د سترګو باڼه. ګرانو کتونکو، د سترګو بڼو ته په انګلیش کې آی لیشز ویل کیږي. آی لیشز یعنی د سترګو باڼه. نیکسٹ دی موږ سره آی بال، د سترګو ګولۍ. د سترګو ګولۍ ته په انګلیش کې آی بال ویل کیږي. آی بال یعنی د سترګو ګولۍ. نیکسٹ دی موږ سره نوز، پوزه. پوزې ته په انګلیش کې نوز ویل کیږي. نوز یعنی پوزه. بل دی موږ سره ایر، غوږونه. ګرانو کتونکو، غوږونو ته په انګلیش کې ایرز ویل کیږي. ایرز یعنی غوږونه. نیکسٹ دی موږ سره ماوت، خوله. خولې ته په انګلیش کې ماوت ویل کیږي. ماوت یعنی خوله. دغه شان بل دی موږ سره جا، جامه. ویورز، جاو انګلیش کې جامې ته ویل کیږي. جا یعنی جامه. نیکسٹ دی موږ سره لیپس، شونډې. ویورز، شونډو ته په انګلیش کې لیپس ویل کیږي. لیپس یعنی شونډې. بل دی موږ سره ټنګ، جبه. ګرانو کتونکو، جبې ته په انګلیش کې ټنګ ویل کیږي. ټنګ یعنی جبه. ټیت، غاښونه. ټیت په انګلیش کې غاښونو ته ویل کیږي. ټیت یعنی غاښونه. نیکسٹ دی موږ سره چین، زنه. ویورز، زنې ته په انګلیش کې چین ویل کیږي. چین یعنی زنه. نیک، مرۍ. ګرانو کتونکو، مرۍ ته په انګلیش کې نیک ویل کیږي. نیک یعنی مرۍ. نیکسٹ دی موږ سره شولډر، اوږه. شولډر په انګلیش کې اوږې ته ویل کیږي. شولډر یعنی اوږه. نیکسٹ دی موږ سره آرم، لاس. لاس ته په انګلیش کې آرم ویل کیږي. آرم یعنی لاس. بل موږ سره
elbow. संगल, संगल ता पो इंग्लिश की elbow वेल कीगी. elbow यानी संगल. नेक्स्ट है मुक्सरा armpits, त्रखुना. वीवर्स त्रखुन ता पो इंग्लिश की armpits वेल कीगी. armpits यानी त्रखुना. नेक्स्ट है मुक्सरा हैंड, लास. लास ता पो इंग्लिश की हैंड वेल कीगी. हैंड यानी लास. बल्ले मुक्सरा फिंगर, गोता. ग्रानो कतन को गोतिता पो इंग्लिश की फिंगर वेल कीगी. फिंगर यानी गोता. बल्ले मुक्सरा टम्ब, गट गोता. गट गोतिता पो इंग्लिश की टम्ब वेल कीगी. टम्ब यानी गट गोता. नेक्स्ट है मुक्सरा चेस्ट, सीना. ग्रानो कतन को सीनीता पो इंग्लिश की चेस्ट वेल कीगी. चेस्ट यानी सीना. नेक्स्ट है मुक्सरा रिब्स, पुख्तई. वीवर्स रिब पे इंग्लिश की पुख्तोता वेल कीगी. रिब्स यानी पुख्तई. पल्ले मुक्सरा लंग्स, पेपड़े. ग्रानो कतन को पेपड़ोता पो इंग्लिश की लंग्स वेल कीगी. लंग्स यानी पेपड़े. मसल्स, पटे. वीवर्स मसल्स पर इंग्लिश की पटुता वेल कीगी. मसल्स यानी पटे. नेक्स्ट है मुक्सरा हार्ट, जड़ो. ग्रानो कतन को जड़ता पर इंग्लिश की हार्ट वेल कीगी. हार्ट यानी जड़ो. बल्ले मुक्सरा बेली, खेटा. वीवर्स खेटता पर इंग्लिश की बेली वेल कीगी. बेली यानी खेटा. बल्ले मुक्सरा पुट, खपा. वीवर्स पेता पो इंग्लिश की पुट वेल कीगी. पुट यानी खपा. नेक्स्ट है मुक्सरा लेग, पंडई. ग्रानो कतन को पंडई ता पो इंग्लिश की लेग वेल कीगी. लेग यानी पंडई. नी, जंगुन. वीवर्स जंगुन ता पो इंग्लिश की नी वेल कीगी. नी यानी जंगून. टॉय, पंजा. ग्रानो कतन को पंजता पो इंग्लिश की टॉय वेल कीगी. टॉय यानी पंजा. वीवर्स दाव जमुंग नन्हे लेक्चर द पार्ट्स ऑफ बॉडी बारा की द नेक्स्ट लेक्चर पूरी इजाजत वाणम. दिलु अल्लाह पामान.